جميعا ولا تفرقوا مانگولی ولگو دی اللہ پر سے بونے ٹول ولا تفرقوا تسنسما کے گو دی اللہ دی کتابنا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء اللہ فرمائی یود کو دی اللہ نعمت بتو سبونے کلا چی توسو دے وہ دی وبل دشمنونا دے قرآن کریم دے رتلونا مخ کے توسو پخپل مانس کے دشمنے کولے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ رب العالمین مینا و چولا محبت و چولو دے توسو دے زڑنو پا مانس کے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا نو توسو دے اللہ پا نعمت چی قرآن کریم دے ورونا ورونا اگر زدلو آغا صحابہ کرام چی دے قرآن کریم دے نزل دونا مخ کے دیغو تاریخ گورا پلیارا کی وی وسڑیخ پیو غزاولے اویل بی چی سوک شتا چی دے موخ پولا گوتی روڑی بل بے روغلو اغبی پتورا بونے کاٹ کڑے یا بے وسرا پتستری کابونے خبرہ جوڑا کڑا و دشمنی بے شروع شوا کلا چی دے اللہ کتاب قرآن کریم نزل شو نو قرآن کریم دمرا انقلاب پیدا کرو دمرا بدلون روستو چکلا پا صحابہ کرام بنی دے قرآن محنت اشو نو بیا آغا صحابہ کرام دی چی دے جنگ میدون دی درے صحابہ کرام دی او دریونا اگداوا کیارو مختصری یم دریونا تگیری یو صحابیلا چه اوبر اوڑی پسان کی بل صحابی اوبر اوڑی نو آغا تگی صحابی ویائی چه ده مو گزورا کیگی ده مو ده بل رور لی ورکا بل چه اورا سیگی آغا ویائی چی دے مو گزورا کیگی بل لئی ورکا چی دریم لورا سیگی نو آغا شہادت شویوی دویم لچی روشی آغا هم شہید شوی اولنی لچی رورا سیگی آغا هم جام شہادت نوش کردی دا بدلون دا انقلاب پا سبو نے روغلو دے مورونو دے اللہ پا کتاب بو نے روغلو او ذکر اللہ فرمائی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا دے اللہ پا نعمت چی قرآن کریم دے ورونا ورونا اگرزے دو او دے آخرت فویدہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا دے جہنم پا کھاندہ بوندے ہو نو دے دخ قرآن پا وجہ بوندے اللہ پوک دے غینا بچ کرو تو سو دے دنیو فویدے پا کے روغ لے دے آخرت فویدے پا کے روغ لے عزت مندو کدی صحابہ و معاشرہ جوڑا شوے دو ناغاہم دے اللہ پا کتاب بننے دیغین بعد تر قیامت پورے چی څومره امت رسی پا ہر دور کے دا یود سو تو دے دغی دے اصلاح دے پورا دے اللہ دی کتاب نے علاوہ بل کتاب نشتا بلا ذریعہ نشتا ادغی وجنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مشہور عالم دے آغا فرمائی دے قرآن کریم پا بورے کے چی دے امت آخرنے حصہ پا آغا طریقہ بے اصلاح کی پا کم چی اولنے شوی ہوا لن يصلح آخر هذه الامه الا ما صلح اولها دے دغ امت آخرنی سے بے پا آغا طریقہ اصلاح کی گی پا کم چی اول شوی ہوا
او اول د الله کتاب وو دغه وجنا دا یو څو تورونو که په صحیح طریقه باندې تر مرګ پورې عقیده ایمان معاشره سمول غوړو او دا غوړو چې د مونږ معاشره دی د صحابه کرامو د معاشره پشون شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ د الله کتابو چې خلق له د الله د کتاب دعوت ورکولو تاریخ وګورا د احادیثو پرانو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د مکه په بزرونو کې ویلوړو او دا اوس به کولو علا رجل یامن لی الی قومی داسیو سړی نشتا چې خپل قوم لمه بوزي لیو بلغو کلام ربی دغه پورا مې بوزي چې د الله کتاب ورته خیام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړه دی صحابه کرامو کړه او دغه نه بعد تابعین او اتباع تابعین او مجتهدین محدثین مفسرین علما دا راونه ولا خبره پرانیزدي دور کې د نن تقریبا شپېته او یا اتیا کوله مخ کې د تاریخ پرانو کې داس یو دورو چې خلق د قران کریم نه لری وو تور تیارې وي هر طرف لا او هغه خلق چې هغه د دین ستنی وي علما کرام یې ورته ویل هغه هم خلق له الله کتاب نه بیانولو بلکې دا پراپګاندا وی کوله چې چا سورلس علمونه نیکړي ناغه د قران ترجمانی شي زده کولای دغه مشرون له بیود وی تاسو وختو الله رب العالمین په صوبه کې په پنځپیر کلی کې یو عالم پیدا کړو چې دغه نو مارو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده او دغه تاریخ یو ډېر اوږد تاریخ دی او خبر وګدیږي مختصر دا چې د خپل کلی نه روان شو او قران کریم به د زون سره پترخ کې روغستلو او څومره ورځې به چتلو د هغه مرزي ټیکاله بهم د زون سره وغستا مشرونو له پته وی په دای لوکابونی تیر شوی دی او داسې د مونږ بوړې لار غلې دی او داسې کوهاټ لته دی په هر طرف باندې ګرځیدلې دی په دا ټول ملک کې ګرځیدلې دی بیلو هیڅوک وسره مرګري نو خو په الله یقینو په الله اعتماد وو نن دیغه الحمدلله ثم الحمدلله پسونو نه په زرګونو نه په لکونو بچی دی روحاني نن پدای لوکا کې پروګرام دی موحدین خپل خلق رو جمع شوی دي سبو په بوړا کې پروګرام دی د کوی په غټ جمعات کې تاسو ته وینو شوی وي عمدہ عالم ان شاء الله ول ترسي بل رزبل ځای کې پروګرام دی او د قران کریم بیانونه دي دا علماء مونږ لکوي پرون مونږ تلیو برکلی لا بسګړې لا کمرخیل کوملا او پاغه کې الحمدلله په عوامو کې 10 خولي خلق پیدا شيو والله العظیم قران کریم مخه لای چې ایغو عوامو کوم خبره د تسلی او د ډوټګرنې مونږ لا وکړلې نو مول خپل ځون شرمنده شو چې په دغه کې څومره محبت ته د قران کریم د حق پرس علماء عزتمندو مختصره خبره ده چې په دغه لوکا کې الحمدلله علماء کرام ډیر بیوي او د مول طالب علم دور چې کوم مرګري دي زه پیژنم مولانا نظر محمد سے مولانا تاج محمد سے مولانا عبدالمبین سے او دارنګي نور علماء کرام هغه په دې لوکا کې خدمت کوي توسو دغه علماء سره مرسته وکړو ملګرتیا وکړو محبت وکړو تعاون وکړو دغه ملا مضبوطه کو دایود سوتو
چې د قرآن نه خبر نوي هغه د ایمان او د عمل نه خبر نوي. نن ډیر خلک ځون له مسلمان ویایي او دا کومه میاشت چې شروع د ربیع الاول په دا کې 12 کوي. نیمون خلکو ته 12 ویایي. او ډیر افسوس خبره ده چې د دومره انقلاباتو نه پس دومره درسونو د دومره تکلیفونو باوجود اوس هم ډیر خلک دا پوښتنې کوي د مونږ په قوم کې افریدي قوم کې یاره هغه 12 خیریت به کله وي. دا څومره د افسوس خبره ده. او کم شی چې دین نه غل دین سره جوړوي، کم شی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کړی، صحابه کرامو نه کړی، تابعین نه کړی، اتباع تابعین نه کړی. مړه لانډه خبره ده چې شپږ سوه کوله یو شی نه شوی او شپږ سوه کوله پس یو شی پیدا شي په ایمان وي چې هغه دین جوړېدی شي. توجه شته؟ شپږ سوه کوله پس چې په دین کې یو شی پیدا شي یا دین کېدای شي؟ جواب وکړو نشي کېدای. نو دا کم د 12 خیریت چې خلک کوي والله لازم کده دین دی. مونږ د خیریتونو خلاف نه یو. افسوس په دا باندې چې یو شی دین نه وي او خلک د دین نو ماور کوي، نو دا ډیره د افسوس خبره ده. یعنی په هغه سودا الفاظو کې ته ویم. نور خو تحقیق علما کوي، بیا هغه خپلې بیانونه کوي. موږ دغه عالمانو خدمتګاران یو. مونږ نه دومره علم شته، نه تجربه شته، نه تقریر او د بیان په چال باندې پوهېږو. واسې د علماو نه چې څه ورو کله کله مکمل وشي نو هغه بیان کو. د قرآن کریم د سوره ابراهیم آیت مو تلاوت کړو. الله پاک آیه کې فرمای پیغمبر دا عظیم شان کتاب دی، مونږ تولر لګلې دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دغه لمر لګلې دی چې خل د تیارونه رڼو طرف روبسي. نو د تیارونه به ال روزي چې د قرآن کریم په ترجمه تفسیر او مقصد باندې ځون پويګو. په لفظي باندې د تیارونه څوک نه روزي. په دا جمعات کې او ورد النور جمعتونه به وي، د قرآن درسونه به کیږي. مولانا عبدالمبین صاحب، نظر محمد مولانا صاحب، نور علما درسونه به کوي مسقطان کې یا المخوم کې هر څه ټیم چې کوي. نو ملګری وي ان شاء الله د اغوسرا د کینوستو کوشش کوي کنه. دغه لوکي چې کم ملګری دي، کم ملګری داسې دي چې د نن مخ کې دو د قرآن درس لنوي نو سي مولانا صاحب سره او د نن پس د الله پاک سره دا عهد وکي، دا لوز وکي چې کزه په هر ځای کې يم المخوم یا مسقطان چې کم ټیم درس کیږي اغه به زون رسوم لګلو سوچات کو هغه مرګري. ماشاءالله ماشاءالله. دا کوم بچو چې د قرآن کریم ختمونه کړی دي، زه د خپل طرف نه او د خپل جماعت اشاعت توحید و سنت ضلع پېښور د طرف نه اغولا او دغه مور پلور لا والدینو لا ټول خپل خپلونو لا مبارکباد پیش کوم او یو بل عذر پیش کوم مولانا عبدالمبین صاحب او دغه لوکي ټولو مرګریو لا چې د مونږ د پېښور امیر مولانا امیر جان صاحب هغه زه اکثر یو زی پروګرامونو لسو، خو نن چونکې یو بل دینی او تنظیمی تقاضا وا دغه وجنه هغه نه رغلی او مولای حکم کړی دی چې ته لوړ شه او د موغزر ته پیش کا. نو د مونږ د پېښور امیر مولانا امیر جان صاحب د عذر د وجنه دلته نه رغلی. ان شاء الله چې څه قسم خدمات وي سمنډه ترړوي مونږ به د تاسو سره تعاون کوو. تاسو به ان شاء الله د مونږ سره په دینی خبرو کې تعاون کوو. الله دې عمل کولو توفیق نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. کمو مړکړي دا आवाज به مو چپ نکړي، کمو مړکړي دا आवाज به مو چپ نکړي، زمونږ زړه به هم قانون د قرآن غواړي. ماشاءالله داو استاد محترم مولانا یار محمد صاحب چې ډېر په ښکلي انداز سره تاسو له د اشاعت توحید و سنت میشن په هغې روشنۍ وچوله او د هغې سره سره د مونږ مشر د اشاعت توحید و سنت بانی د هغه په باره کې هم څه خبرې تاسو له هغه مخکې کړې
دینا بعد زه د مختصر څه سوالات او جواباتو د پاره د مونږ یو دوه طالب العلم، یو طالب العلم سمیع الله بن زمین خان ډاکټر صاحب وړوکی بچی دی ماشاءالله. دا مشمون چې سړی مخې لاروشي وکسي نو سړی په زړه کې یوه جذبه پیدا وشي چې زه خپل بچی دا مدرسې له جومات لا ولګم څه شی زده کي. نو دا وړوکي مشمون دي او ډېر په ښکلي انداز سره به تاسې مخې له هغه سوالات او جواباتو په شکل کې څه اسلامي دینی معلومات هغه مخکې کوي. نو زه دعوت ورکوم طالب العلم سمیع الله بن زمین خان او بل طالب العلم سجاد الله بن اورنگزیب خان چې هغه راشي او تاسې له سوالات جواباتو په شکل کې څه دینی معلومات هغه پیش کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنی قدرت اور اپنی حکم سے پیدا کیا. سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ہم ان کی امت میں ہیں. سوال: ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ عرب کے ملک میں پیدا ہوئے. سوال: آپ کے والد اور دادا کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا. سوال: نبی نے دنیا میں کتنی عمر پائی؟ 63 سال. نبی نے ہجرت کہاں سے اور کہاں کی؟ نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. سوال: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن کریم. سوال: نبی عربی تھا یا عجمی؟ عربی تھے. سوال: نبی نے پہلی شادی کب کی؟ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کی. نبی کو نبوت کتنی عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں ملی. والسلام.